اللهم صل على محمد وعلى ال محمد مبارک وسلم علیه. زمار اسلام عزت مندو مسلمانان رونو د حج او د عمره بیانات شروع دي. دا 5 نمبر درس چې کوي تاسو د وړاندې بیانېږي. څلورم درس کې د میقات ذکر تیر شوی دی او په دې نننی درس کې دا حل ذکر دی چې حل څه ته وایي. حل هغه حدود ته وایي چې ګیر چاپیره چې کوم میقاتونه دي دا حرم مبارک نه د مکی معظمه نه ګیر چاپیره چې کوم میقاتونه دي هغه ته حل ویل شي. این سوچ په دغه حدودو کې دننه اوسېږي دغه حدود حرم، نو دغه حدود حرم چې دننه څوک اوسېږي دي ته حلي ویل شي. دغلته هر یو سیس چې کوم دی هغه حلال دی او احتراما دغه ځای ادب او احترام پکار دی. دا سلور طرفه چې کوم زین دي ته حل ویل شي. حرم کعبه څه ته وایي؟ حرم کعبه مکه معظمه گیر چاپیره چې کوم اطراف دي او دایته حرم کعبه ویل شي. ان هغه حرم کعبه کې څه شیزونه من دي؟ ښکار پکې من دي او وحشي جانور چې کوم دی هغه د قتل من دي. دا کبوتر کونترې داغه ته تکلیف ورکول دا من دي او د زناورو د پاره غیا کول، یعنی خشاک او غیا کول، یوونه ماتول، یو غیا ریبل دا من دي. په مکه مکرمه، مینا، مزدلفه دا ټول حدود حرم کې شامل دي. افاقی څه ته وایي؟ افاقی دا د حدود میقات نه بهر چې کوم زین راځي چې حدود حرم ته داخليږي دا غینه بار کوم ملکون راځي. ها لکه مثال یمن شو، پاکستان، بهارت، مصر، شام، عراق، ایران دا ملکونه په افاقی کې داخلي. دې ملکونه چې راځي حدود حرم ته راځي، مکی معظمه ته راځي، بغیر د احرامه نش داخلي دي. ها احرام باندې پغالوي نو بیا به دې حدود ته راځي. دغه افاقی دا بهر ملکونه چې کوم دي دا افاقی دي. نو دینه بغیر د احرام نه داخله ممنوع ده په حرم کې. احرام څه ته وایي؟ احرام یو دو جامې دي، یو نه لنګ والی کیږي او بل نه هغه صادر دی هغه راته وحید ځان نه دته احرام ویل شي. احرام یو اهم جامه ده، د فضیلت نه ډکه ده، د ثواب نه ډکه ده، د هر چا په نصیب کې نوي مال دولت نه غواړي، قسمتونه غواړي. دغه جامه که خان دی که نواب دی که د وخت بادشاہ دی، دغه جامې نه د احرام د جامې نه بغیر د حرم ته داخلي دی نشي. ها محابه چې کوم دی د حرم ته داخليږي د احرام دا جامه به په غاړه کوي. دا ډېر خوش نصیبي وي هغه چا د پاره چې چاته د احرام جامه په نصیب شي. بازار د دین ډک دی جامې نه او دغه جامه بغیر د حرم حدود نه برسو د جامه نشي استعمالولې. دا چې استعمالېږي دا په بیت الله شریف کې او حدود حرم کې دننه دا جامه استعمالېږي. احرام د بندولو طریقه ان شاء الله عز وجل پشپغم نمبر درس کې بداغه بیانېږي چې را احرام په کومه طریقه باندې تړي او د احرام پابندي څه ده او په احرام کې کوم شیزونه منې دا ذکر به ان شاء الله بیا پشپغم نمبر درس کې بیانېږي. استاد دولان دې دغه ذکر شو چې حل څه ته وایي
او حرم کعبه ستوای او افاقی ستوای او د احرام ذکر مسکرالو ان شاء الله عز وجل مخکې مسله په دې باندې بیانېږي د احرام طریقه به خود لري چې احرام په کومه طریقه باندې بنديږي چې بیا څوک سفر کوي په احرام کې زیاده څه مشکل او تکلیف نه را پیدا کیږي. اللهم صل علی محمد و علی ال محمد وبارک وسلم.